مختلف ځایونو کې خلکو له دغسې جعلي کرنسي ورکړې شوې ده. که فرض کړو هغه خلک راځي او دلته په دې دعوه کوي نو بیا به د دې څه پروسس وي؟ د 5000 نوټونو چې کمی د دې یو کاپی 5 لک روپۍ وي دا دې په څو ورکوي؟ د اختر کې چې کوم راغلی و قرباني عید نو په دې کې مې زیاتره لکه د خلکو به همداسې دا کرنسۍ به یې چلولې لکه ساده خلک د کور نه به چې رال هغه به یې دوکه کول او جعلي نوټ به یې ورکوله. ډي اس پي صاحب دا نوټونه خو به تاسو هم کتلي وي که نه؟ دې کې او اوریجنل کې څونه مشابهت دی؟ خلک په اسانه دوکه کوي؟ ډېر په اسانه باندې ډېر کم فرق دی پکې، ډېر ماینر فرق دی پکې. عام ساده سړی چې کوم دی هغه نه پوهېږي په دغه شیونو باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو ملګرو، پیښور پولیس په لوی پیمانه په صوبه کې د جعلي کرنسي خورولو سازش ناکام کړی دی او په دې حوالې سره د جعلي کرنسي جوړولو کارخانه هم سیل کړی ده. دې حوالې سره اس پی سی ټي عتیق شاه خان پریس کانفرنس هم کړی دی او موږ ورسره ځان له خبرې هم کړی دي. دا ټول تفصیل تاسو ته وړاندې کوو. سر تاسو چې کوم نن پریس کانفرنس وکړو جعلي کرنسي حوالې سره د دې واقعي ډیټیل لګ راته ووایئ سر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره شکریه کیسر خان بھائی. بالکل دا مونږ یو جعلي کرنسي فیکټري نیولې ده. مونږ ته څه انفارمیشن و چې دا یو 2 کسان دي او هغې دلته کې چې د محمد آباد کې د جعلي کرنسي فیکټري جوړه کړې ده او چلی یې چې د هغې د سپلای پنجاب او پیښور کې پی ټولو ته لکه د عروج کې ده. بیا مونږ چې کوم انفارمیشن ملو چې هغه مونږ لږ ویریفای کړه. بالکل چې هغه مونږ چیک کړو نو چاپه مو وله واقعي هغه نه ثابته کارخانه او تقریبا 12,25,000 روپۍ او وسره نور د هغې چې کوم مواد دي، کم کلر دی، کم کاغذ دی، کم پرنټر دی، کم کټر دی، کومه سانچه ده او ډېر سامان کاغذ او دا ټول ورسره برآمد شوی دی. اوسه پورې څه پته لګېدلې ده چې دې دا کارخانه کوم ځای کې و؟ دې کې ماشومان او زنانه مو که صرف کارخانه وه په دې کور کې؟ نه، دا خو همداسې دغې جوړه کړې وه لکه مطلب د کور دغې ورکړې دی خو دا یو سپریټ ځای. څونه وخت نه وه دا دلته جي؟ دا خو اوس مونږ نن پرچه ورکړې ده. مونږ د دې انټروګیشن وکړو برابر دغه نو انشاءالله چې کسټډي والو هر شی به راته مخې ته کړي چې آیا په دې کې څومره خلک ملوث دي او څومره په دې کې انوال دي، کم خلک په دې کې سپلای کوي، کم خلک دي ته سامان چې دی دا ورته روډي پرووایډ کوي ورته. دې کې چې اوس کم کس گرفتار دي؟ 2 کسان گرفتار دي. دې کې مالک هم شته که نه صرف کاریګران دي؟ بالکل مالک هم دی او بلکې دا جوائنټلی دی لګیو جوائنټلی. تاسو د دې څه ویل دي کوم ځایونو ته دا کرنسي سمګل کوي؟ دی خو پنجاب او کې پی مطلب اون پاکستان کې دی دا چلی او خاص کر لکه مطلب دا تاسو بوس کتلی می د اختر کې چې کوم راغلی و قرباني عید نو په دې کې مې زیاتره لکه د خلکو به همداسې دا کرنسۍ به یې چلولې لکه ساده خلک د کور نه به چې رال هغه به یې دوکه کول او جعلي نوټ به یې ورکوله یا به یې داسې په 50-50 کې به یو نوټ به یې وښکله نو هغه داسې خلک داسې تاسو د اختر ذکر وکړو مختلف ځایونو کې خلکو له دغسې جعلي کرنسي ورکړې شوې ده. که فرض کړو هغه خلک راځي او دلته په دې دعوه کوي نو بیا به د دې څه پروسس وي مخکې؟ بالکل هغې چې کم پروسس یې الریډي د دې خو دغه شته دې خو به نه ورکړي خو دې چې په چا خرڅه کړې ده هغې خو ورکړې ده که نه. دا شی خو ګوره په کرنسي چې نو دا خو یو کس کار نه دی. دې ګاک له ورکړي ګاک بیا مارکیټ کې خورئ مارکیټ کې بیا چې دی مطلب هغه سب بیا یو دکاندار یا منډی هغه بیا خپل کسان دي. سر څنګه تاسو ووایئ چې دا دې کې دا 2 کسان خو گرفتار دي، ابتدایي تفتیش دی، دا خو ډېر غټ نیټورک وي. دا به په دې ځای دا خبره ودرېږي که نه؟ دې کې به مخکې څه کار کېږي او څه کار به دې کې کېږي؟ دې کې به بالکل ښه کمپلیټ کار کېږي. مطلب چې دی دا سامان چاله ورکړي په چا یې خرڅوي او هغه یې مختلف کلو ته وړي، پنجاب ته وړي، په ضلعو ته وړي، منډو ته وړي، دکاندارانو ته وړي. هغه نیټورک به بې نقاب کېږي. دی له چې دا کم سامان چا جوړ کړی دی د چرته نه اخیستی دی اب هم بې نقاب کېږي اب هم راولو. د پولیس سرچ اپریشن چې کېږي نو اوسه پورې دې تاسو سره لیډیز پولیس هم وي، ای کورونو ته دننه هم ځي، تاسو وایئ چې په دې کې فیملي نه وه څنګه اوسه پورې پته نه وه لګېدلې؟ کیسر بھائی تاسو وکتل که نه دا یو سمپل پرنټر دی او داسې مشین دی او دغه پروت دی. هر سړی په دې باندې لکه داسې نه پوهېږي. اوس لکه پیسې ته یا سیټ ته کې یا ویښ کې خو به هر حال وي داسې بعضې ټایم ګیر هم شي او بعضې ټایم قسمت هم لک ورکړي. لکه اوس دا چې زمونږ ډي سي پي صاحب ته انفارمیشن و
نو دی ډېر ښه کاروي پکې وکړه، ډېر ښه پروګرس او ډېر ښه طریقې سره لکه هینډل هم شو، ریکوري مو شوه، ایون چې ثابت د کارخانې چې کم کوایب دي څومره سامان دی هغه ټول برآمد شو. د دې طریقه کار صحیح د ورځې څونه کرنسي دی بدلی دی خپل سٹاک ته ګوري چې مطلب د سره څومره پاتې شي، نو د ځان سره 12 لک پورې ساتلې ده چې د دو باسي 10-12 لک د نور جوړي. د 5000 نوټونو چې کمی د دې یو کاپه 5 لک روپے وي دا دی په سو ور کوي دا خو اوس لکه انټروګیشن به خامخا کوي چې مطلب ته 50 خرڅ کړی دا دی بس لزر یاد کی یا 20 یاد کی یا 15 یاد کی خو چې چاته غشتر اکچوال پته بلته لګي چې د پسو یا دل ور کوي چې کوم هغه تفتیش دایره لګه خورکو او نور گرفتاری پکې شي. डी एस पी साहब دا نوټونو خو بتا سوم کتلی وی کنه دی کی او اوریجنل کې سونه مشابهت ته هل پاسانه دوه کی ډېر په اسانه باندې ډېر کم فرق ته پکې ډېر ماینر فرق ته پکې عام ساده سړی چې کوم دی هغه نه پیږي په دغه شی نو باندې کله تاسو چپاو هله هغه ټیم کې د خلکو څه خبره وا چې مطلب پولیس لاړ شي دی خو مزاحمت هم کوي کنه د دې څه وینا وا هغه ټیم کې اصل کې مشته انفارمیشن شوی نو انفارمیشن باندې موږ دا سړی اریسټ کو اریسټ باندې نفس هغه په وینه باندې هغه په خودنه باندې موږ حالت لوړلو نو هغه کې ډېر داسې زه پکې پاتې نه وم موږ ته داسې موقع نه ورکړی چې دوی پکې مشته مزاحمت وکړي دې سوې چې مخکې د دې بل ځای کې چرته کارخانه وکنه دا فرست ټایم ګیر شو سره د خو چې موږ کوم کړی دی انویسټیګیشن کړی دی سره د دوی وی چې موږ صرف د 5-6 مهینې وشولې چې دغه کار شروع کړی دی او دلته کې مشروع کړی دی د بیک ګراوند کې نو وی داسې چې موږ مومندو کې یا درې کې یا بل ځای کې داسې کار کول اوس مخکې انویسټیګیشن کې انټروګیشن کې بیا ډیټیل پته لګي. ګرانو مرګرو جعلي کرنسي ډیر لوی ظلم دی صرف د ملک معیشت سره نه بلکې د هغه تن سره چاته چې دغه بې قیمته کاغذونه حواله کیږي دې کې اکثر غریب طبقه متاثر کیږي. جرم هر یو بد وي خدا ډیر زیات بد جرم دی. الله دې په موږ باندې خپل رحم وکړي او الله دې موږ له خپل نصیب باندې د صبر کولو توفیق راکړي.